السلام علیکم ملګرو. نن په ډیر اسماعیل خان کې د مولانا فضل الرحمن سے په اعزازیه کې یو تقریب منعقد شوی او یو غونډه جوړه کړې شوې وه د مولانا فضل الرحمن سے په اعزاز کې. هغې ته مولانا فضل الرحمن صاحب یو څو اهمې خبرې کړي دي، هغه در سره شریکول غواړم. ویډیو خامخا وګورئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره خامخا لایک کړئ. ملګرو، مولانا فضل الرحمن صاحب د خپل کردار په حوالې سره یو څو خبرې وکړلې چې نن سبا اکثر هغه متعصبین چې د مولانا فضل الرحمن صاحب کردار کشي کول غواړي او د مولانا فضل الرحمن صاحب ته چې الله کوم عزت ورکړي دوی نه غواړي او د دوی نه هغه نه برداشت کیږي. مولانا فضل الرحمن صاحب دومره غټه کارنامه وکړه، د هغې باوجود دا خلک په ځای د دې چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته خراج تحسین پیش کړي بلکې الټه اعتراضات کوي او بې بنیاده او بی عقل او بیهوده اعتراضات کوي. وای مولانا فضل الرحمن صاحب په دې ترمیم کې درې نیم کاله ټیم ورکو حکومت ته چې خیر دی، درې نیم کاله نورم تاسو سود کوئ، د الله سره جنگ کوئ، نعوذ بالله. ملګرو، مولانا فضل الرحمن صاحب د دې مدلل جواب وکړو، انتهایی په زبردست انداز کې د دې جواب وکړو. مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې مونږ دا ټیم نه دی ورکړی بلکې دا د وفاقي چې کوم شرعي عدالت دی هغې یو وخت کې فیصله کړې وه او هغې دا ټیم ورکړی چې 2028 پورې به د دې خاتمه کیږي او دغه فیصله چې کومه کوټ کړې وه نو دغه مونږ کوټ ته درخواست کړی و، اپیل هم کړی و، نو د هغې په ذریعه باندې هغوی دا فیصله کړې وه. دا فیصله مونږ نه ده کړې، دا د وفاقي شرعي عدالت د کوټ فیصله ده. خو بله خبره دا ده چې په دغه کوټ کې د دغه کوټ چې کومه فیصله ده نو د کوټ سره دومره اتھارټي نه وه او نو د هغوی سره دومره پاور شته، نه ورسره دومره قوت شته چې دا فیصله په حکومت باندې دوی منلې وې او دغه سود یې ختم کړی وی. نو دا فیصله موږ راواخیسته او د پاکستان په آئین او په قانون کې د هغې حصه موږ وګرځول او په هغې کې م ایډ کړله. یعنی اوس دې فیصلې ته پاور میلاو شو، د فیصلې ته طاقت میلاو شو چې دا اوس په آئینی او په قانوني طور باندې دا فیصله دا به نافذ کیږي او د سود خاتمه به کیږي. هغه کوټ چې کومه فیصله کړې وه هغه انتهایی کمزوري به دی وه که د دې خلاف یو چا په بل کوټ کې سپریم کوټ کې اپیل کړی وی، اپیل یې دایر کړی وی، نو د هغې په پاداش کې دا فیصله وړاوېدی هم شوه. خو اوس دا فیصله دومره مضبوطه شوه چې باقاعده د پاکستان آئین او قانون تی جوړ شو. اوس که یو سړی ځي سپریم کورټ ته د دې خلاف اپیل کوي نو د هغه اپیل په ذریعه باندې دا فیصله اوس وړاوېدی نشي. دا دومره موږ مضبوطه کړله او دغه ټیم یې چې ورکړی نو دا شرعي عدالت ورکړی دی، موږ نه دی ورکړی. وایي تاسو د 1947 نه واخله تر اوسه پورې سود برداشت کو نو خیر د 2-3 کالې نورم برداشت کوي که نه. مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبره هم وکړه چې پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ شوی، د کلمې په نوم باندې جوړ شوی دی او د دې نه بغیر پاکستان ترقي نشي کولی. مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې پاکستان یو مذهبي ملک دی، دا لا مذهبه نه دی، دا یو اسلامي سټیټ دی، دا سیکولر سټیټ نه دی. خو افسوس چې نن مسلمانانو هغه خپل مقصد هیر کړی دی او دې ته اشاره ګرځولې ده. خو الحمدلله جمعیت علما اسلام د اولې ورځې نه لګیا دي د دې دپاره چې پاکستان کې دغه مذهبي سټیټ او دغه اسلامي سټیټ برقرار وساتي. د هغې دپاره کوشش کوي، یو لمحه هم د دې نه موږ شاته شوي نه یو، ستړي شوي نه یو او آینده به هم د دې دپاره لګیا یو، محنت به کوو لکه څنګه چې زموږ محنت رنګ راوړو او الحمدلله د مدرسو رجسټریشن هم بحال شو. بله غټه دا خبره وشوه چې دغه چې کوم کوټو دغه شرعي کوټ په دې کې چې کوم ججانو نو د دغه کوټ چې کوم غټ جج و هغه به د دغه کوټ نه نشي جوړېدی، د بهر بل کوټ نه به د سپریم کوټ نه یا د بل نه به جج راوستو د دغه شرعي کوټ مشر کوو به. خو اوس الحمدلله موږ دا هم په دې آئین کې ایډ کړل چې هم د دغه کوټ نه به یو جج هغه متعین کیږي او د دغه جج مشر کیږي، د دغه کوټ مشر کیږي. به بله دا چې کومه فیصله حکومت د طرفه راشي
په پارلیمنت کې نو هغه به کتلی کېږي که هغه غیر اسلامي غیر شرعي خبرې نو هغه به ډایرک اسلامي نظریاتي کونسل ته ځي. مخکې به چې تله نو کم سے کم 40 کسانو ووټ ضرورت به نو بیا به هلته تله وایي هغه هم اوس موږ راکم کړه کم سے کم چې 25 کسان ووټ واچوي.